اول خو 40 کاله 45 کاله په دا وطن کې سوي دي، په دا ملک سوي دي د افغانانو وروڼو 40 کاله 45 کاله دوی ته باید نېشنلټي ورکول سي، نېشنلټي ورکول سي او که چیرې هغه دوی ته نسي میلاو باید کم از کم دا نه په 15 میاشتې کېږي، دا نه په کال کېږي، دوی ته باید ډېر ټیم ورکول سي. د دې خلکو پراپرټۍ دي، خلکو باغونه نیولي دي، د هغه پاکستانیانو د هغه انصارو څخه نیولي دي چې خپل پراپرټۍ خرڅ کړي، د خپل جایدادونه خرڅ کړي او دغه کوم باغونه وو دغه چکو نیولي دي دا ختم کړي او دا شان چې دی اوس سمدلاسه یو دم وایي ته ولاړ شه دا به دی لیلاموي، په لیلام کې هم خلک نه غواړي. نو ښه په عزت راغلي دي چې ښه په عزت باندې به واستول سي صحیح دی او ظلم نه ورسره وسي، ناجایزه نه ورسره وسي. ډېره مننه اشرف خان چې تا موږ ته ټیم راکوي، سردار جمعه خان دی د حالات پر دغه باندې چې تا موږ ته ټیم راکوي، ډېره مننه. کوم حالات چې تاجر برادري ته بیخي غټ نقصان رسېدلی دی، دا اوس تجارانو کمپنیانو ته ویل سوي دي چې مالونه به نه رالوډوئ، که د کراچي لین که د سوي لین که د هر لینو باندې مالونه د سوځو نه به رالوډوئ. مالونه ولاړ دي، د خلکو مالونه خراب سوي دي، د خلکو مالونه چور سوي دي، سبزیجات خراب سوي دي، ګاډیان یې پنچر سوللې، ټایرونه یې هوای ووتلې، مالونه یې دغه سره تقسیم کړل، په ګودامونو کې مالونه خراب سول سبزیجات. نو ډېره غټه پریشاني یې جوړه کړې ده. د بلوچستان چې کوم تجاران دي یقینا دا ګرده اوس د دوبیو خواته مخ کړی دي یا د نورو ملکو خواته مخ کړی دی، د بلوچستان یې کاروبار بالکل صفر ته ورسوي. د بلوچستان تجاران ګرده کسه ځي د دې صوبې څخه ځان کاږي، د دې ملکه کسه ځي. نو ډېره پریشاني یې جوړه کړې ده، تجارانو یې درفه دره کړي دي، بالکل د نه برابر هونې دی دا کاروبار د بلوچستان. چې کوم وخت دا بارډر بند شوی دی، د چمن بارډر خصوصا دا بارډر چې بند شوی دی یا تورخم یا د چمن دا بارډر چې بند شوی دی ډېر غټ نقصان رسېدلی. دلته افغانان راتلله، ډېر چاول یې وړلې، مالونه یې وړله، سبزیجات میوهجات، ډېر غټ تجارت شروع و. لیکن هغه خلک راتلی نسي، هغه افغانان راتلی نسي، بارډر پر بند شو. هغه چې کوم اوس دی اویزا اخي اویزا اوله ما د یوه سره خبرې کولې، مال اوس مالو دپاره نه راځي، ول موږ ته په 15 میاشتې اویزا نه میلاویږي، موږ ته دورې په افغانستان کې د پاکستان چې کوم موږ اویزا خو په 15 میاشتې موږ ته دا نه میلاویږي. نو ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، ډېر تاوانونه یې رسولي دي، صوبې ته خصوصا ډېر نقصان رسېدلی دی، ملک ته نقصان او ډېر غټ دا کوم مالونه چې راتلله دا مالونه چې راتلله ډېر غټ ټکسونه، د یوې ګاډۍ 50 لک روپۍ ټکس دی، 40 لک روپۍ ټکس. اوس د تجاران د خپل ټکسونه نشي جمع کولی، دلته مالونه پر مخ نه وځي، دلته د یوې ګاډۍ 40 لک، د یوې ګاډۍ 40 لک 50 لک روپۍ ټکس دی، د یوې پستې ګاډۍ چې اوس د پستې ګاډۍ راوړې 50 لک، د بادام ګاډۍ راوړې 50 لک 15 لک روپۍ ټکس دی. دا خپل مالونه چې اوس خرڅوي دا مالونه دا ټکس ته نشي جوړولی. کوم افغانان چې راتللی چې دلته تجارت کوي د بلوچستان سره یا د پاکستان سره، دا اوس د نور ملکو سره اوس تقریبا قرار خپل تجارت شروع کړی دی، قرار پاکستان شاته پاتېږي، هغه د نور ملکو خواته مخ کوي. دا ګرد د بارډر د وجې سره، د بارډر د پریشانۍ د وجې سره د پاکستان تجارت وو بالکل په صفر کې تقریبا دا وخت روان دی. حکومت ته څه پیغام ورکوي که دغه رقمي حالاتو کاروبار به مزید نور مخ ته ولاړ شي، که به د ختمېدو خواته به ولاړ شي؟ بالکل نور به د کاروبار به نور کور خراب شي، نور به در په در شي. حکومت ته زموږ دا خواست دی، دا پیغام دی چې کوم خلک دي د خلکو سره دې کښېني، د خلکو سره د خبرو د لارې فیصله حل کړي، نه د جنګ د لارې، چې د هر چا سره یې هغه دې کښېني، د هغو سره د خبرو د لارې خپله مسله ورسره حل کړي. د دا عوام دي وایي حکومت مور فلار دی، د خلکو پر سر دې لاس ورتېر کړي، دا خلک دې راضي کړي، خبره دې ورسره وکړي، بارډران دې ایله کړي، تجارت دې ایله کړي، دا ترتیب دې شروع کړي. دا رقم د ملک ورځ په ورځ د مشکلاتو خواته روان دی. چې کوم ټکسونه جمع کېدله هغه ټکسونه اوس نیمۍ نه جمع کېږي، خو نسته مالونه نسته. هغه ټکسونه چې کوم کشتم ته کومې پیسې راتلې هغه نیمۍ اوس ملک په ټکسو باندې چلیږي، هغه ټکسونه اوس نیمۍ نه راځي. نو موږ حکومت ته دا خواست دی چې بارډران دې نرم کړي، بارډران دې ایله کړي، د خلکو سره دې کښېني، د خبرو د لارې دې مسلې حل کړي. دا پیغام دی زموږ.